دا حدیث ارتیام دغه خلقو د پاره چې حدیث د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر شي او دا متفق علی حدیث دی امام بخاری مسلم دوړو دا حدیث روایت کړی ابا هريره څه فرمای ابا هريره فرمای وی چې ان اعرابيا اتى النبي صلی الله علیه وسلم وی چې یو اعرابي باندچی کوم چې په کلو کې په اطرافو کې اوسګي دا حدیث واورېغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لراغه او څورته فرمای دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه او دا مونږ جنت لګ داس ډیر ډیر یادو خلکو تاسو چټیت شیخ کاری رب لا یزال صحابه ته چې تاسو بس اسه چټی به جنت لزئی صحابه ته مشکلات بنار باندې راځي تکلیفونه بنار باندې راځي بیماری بنار باندې راځي محتاجه بنار باندې راځي اسه بزئی چې صحابه ته چې اسه بزئی نو زما او تابع به عزیز مفتو کې بزو جنت لول دادا سے عام هند شاعر ک رب لا یزال د دیدار ځای دی رسول الله سره د ملاقات ځای دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دیدار ځای دی او د هغه مسکن دی اچھا خبره چې چا نه تاسو کو چې جنت خلا را ته بیان کړه جنت ټولو نه غټ خلا دا چې التب رسول الله دا غینه باندې خلا یادا چې التب رب لا یزال رؤیت او دیداری دا سما بلی خبره بس مونږ دا جنت ډیر اخکون ور سړی چې بس دادا سیوا مونږ تاسو ته بس خاط باغ شکور کې میلاوږي بس ما تا را بخله ما تا ته در بخله دا څنګه کوي دا ډیر سټرګل غواړي دا ډیر مهنت غواړي دا ډیر خواري غواړي دا غونډه دنیا براخله او داسې بشاته اچي او خپل توجه با رب لا یزال په طرف باندې ګرځي بیا برته چرته ملاوږي ډیر ګران کار دی نو دی وجنا دا یاد لري حدیث ته عربی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لراغه څورته فرمای دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داس یو عمل راته اوخایا چې آغا عمل ز وکړم بس رب لا یزال ما جنت ته داخل کا یعنی دخول د جنت زما کنفرمی باغی کې شک نی هغه کته ما ته هر قسم عمل خای وسره ته خای وس چې زی وکړم خو چې وی کړم کله په دنیا کې او بیا وفات شم یا رسول الله مبارکه چې ز جنت ته خامخه داخل شم کله چې دا خبر ورته وکړه راوی فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه اعرابی ته وی اول نمبر تعبد الله لا تشرک به شیئا څلور خبره ورته کړي خدای پاک جل جلاله عبادت کړه په داسې حال کې چې رب سره شریک څوک مګړه ورته فرمایي اول نمبر تعبد الله ولا تشرک به شیئا اڅوک رب لا یزال سره شریک مګړه بیا ورته فرمایي وتقیم الصلاة المفروضه دویم نمبر فرضی منز ادا کوا چې فرضی منظر نه پاتې نشي دریم نمبر ورته فرمایي وتؤدي الزکات المفروضه دا خلق رواوري زکات او چې کله باندې زکات فرض شي نبی علیہ السلام ورته فرمایي هغه فرضی زکات ورکوا او بیا څلورم نمبر ورته فرمایي وتصوم رمضان چې کله میاشت د رمضان ر باندې راشي د هغه روزه نسا دغه څلور عملونه پیغمبر علیہ السلام ورته خودلی دي خدای پاک جل جلاله سره شرک مکوا دویم نمبر فرضی منز په صحیح طریقه باندې ادا کوا زکات شکل در باندې وخت راشي صحیح طریقه باندې ادا کوا هغه ته تاوان موایا او څلورم نمبر نبی علیہ السلام ورته فرمایي رمضان کریم روزه په صحیح طریقه باندې نس چې کله دا خبره ورته وکړي راوی فرمایي ابا هريره قسم اخوڑ اعرابی او سیو فرمائل والذی نفسی بیده لا ازید علی هذا اعرابی پیغمبر علیہ السلام پوڑان دے قسم اخوڑ زما دا قسمی پا اگی ذات ماندے چھ زما نفس و روح دا اگا پا دست قدرت کی رئی چھ زبا پا دا څلور و عملونو کی خپل ځان نزیاتی نکڑم څنګه شرات رسول اللہ مبارک اخوڑا پا امگو طریقہ باندے بے انشاءاللہ تعالی اخیر پورے ادا کہوں قسم یو خوڑ او دا زمانه قسم د مومن دا به بالکل مهر و مهر دا غنن سبا زما او تا قسمونه دلته قسم خورو اول ته بیا پسې ځکه چې زما اوس دا هغه پای والا مؤمنان یو نه
قسم یو خوړه بس نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې دا انسان نو بیا ګوره حدیث ته فلما ولا مړه ته خو به آخرت لذي التبار ته پته لګي چې جنتی یم که نه یم رسول الله مبارک چې د شا وګرځوله صحابو ته څه ووې فلما ولا هر کله چې دغې اعرابي شا وګرځوله پیغمبر علیه السلام فرمایل من سره ان ينظر الى رجل هغه څوک چې دا خبرې خوښوي چې هغه جنتی انسان ته وګوري فلینظر الى هذا ای صحابو دغه اعرابي ته وګورئ دا اعرابي جنتی انسان دی نبی صلی بس دا جنتی دی دلته په دنیا کې څوک چې دا خوښوي ان ينظر الى رجل من اهل الجنه چې زه یو سړی داسې وګورم په دنیا کې چې هغه جنتی نبی علیہ السلام فرمایي فلینظر الى هذا بس دغه سړی چې دا کوم لاړ کنه دته وګورئ بس دا جنتی انسان دی په دغه څلورو عملونو باندې زموږ استاسو توحید الحمدلله په هغې باندې شکر دی برقرار دی نظر ثانی تاسو وکړئ په منځ باندې نظر ثانی وکړئ تاسو په زکات ادا کولو باندې او د هغې نه وروستو چې دی نبی علیه الصلاة والسلام صوم د رمضان دی چې موږ او تاسو څومره لیول پورې ټک روان یو څومره صاحبانو دا فرایض د ستا دپاره د جنت ضامن دی مونځ صحیح ادا کړه ته جنتی روژه صحیح ادا کړه ته جنتی انسان زکات په صحیح طریقه باندې ورکړه او په همدې باندې مستقیم پاتې شه ته جنتی انسان ہے ته مومن انسان ہے ته الله ته خوښ انسان ہے ته الله ته قریب انسان ہے ته الله ته محبوب انسان ہے سوال نه پیدا کېږي یو کمزوری ضعیف او هغه انسان چې الله ته نه خوښ په هغه انسان کې دا صفتونه نشي جمع کېدی دا صفتونه به په هغه انسان کې جمع کېږي چې رب ته محبوبي